مونږ علما څه کوو؟ علماو څه کړي دي؟ په بې سرو سامانۍ کې مو ستاسو بچو ته قرآن وښوه، په بې سرو سامانۍ کې مې ستاسو بچو ته ناظره وښوه، په بې سرو سامانۍ کې ستاسو بچو ته مونږ حفظ وښوو. او زه دعوې سره دا وایم چې نن پاکستان په دیني ماحول سره، مدرسو سره، په هر نوعیت سره د شریعت دا مالامال دی. ستا پاکستان ته د تمامي دنیا نه خلک ویزې ور علي چې دا ویزې مونږ له راکړئ چې مونږ هلته حفظ وکړو، مونږ هلته تجوید وکړو، مونږ هلته علم وکړو، مونږ هلته دا وکړو، مونږ هلته دا وکړو. د دې باوجود ما نه ګیله کوي، وایي مولان څه کوي؟ مولانو په پاکستان کې څه وکړو؟ خفه کېږئ مه. زموږ مدرسې ته یو ماشوم چا راوست، وایي دا جنګي دی او دی شریم دی او په خپو هم لږ معذوره دی، کون ذهن هم دی. نو دی موږ په دې مدرسه کې داخله وو. زمونږ ناظم صاحب ورته وایي ایرخه پاگل خانې ته دې راوست، ایرخه پاگل خانې ته دې راوست چې زمونږ مونږ له بې سر و سامانۍ کې ماشوم راولېږي، مونږ یې مالامال در ولېږو. ته راته دا ووایه چې یونیورسټۍ له پیسې ته ورکوې، کالج له پیسې ته ورکوې، ریپیرنګ له پیسې ته ورکوې، استادانو له تنخواګانې ته ورکوې، مراعات ته ورکوې. د دې باوجود ما ته ووایه چې یو ستن دې جوړه کړې ده. تا خو معاشیاتو دپاره د برطانیې او د امریکې نه سړی راغوښت، راشه چې معاشیاتو کې زه سړی درکمه چې ستا پاکستان په یو کال کې په معاشیاتو کې درقۍ ته بوځي که نه بوځي. مونږ پاکستان په دیني حوالې سره مالامال کړی دی. څوک پاکستانی دا نشي ویلی چې زه په دې کې کمزوری یم. مسله مې پکار ده خو سعودي عرب ته به ځمه، سعودي عرب والا به دلته راځي. زما استازو د تجوید په حرم شریف کې ما ترې تپوس وکړو حضرت تا تجوید د چا نه کړی دی؟ وایي ما نه، د حرمینو دواړو حرمینو لسو واړو امامانو، د سعودي عرب اکثر جمعتونو امامانو د دوی استادان دا د پاکستان شریف دي. د حرمینو د دواړو حرمینو امامانو شاګردان په دیني مسلو کې دا د پاکستان. ما پاکستان دې حد ته ورسوي.